یو عابدو د الله تعالی زیارت د پاره د سلويخت ورځو د چلی اراده وکړه چې زه د الله تعالی زیارت وکم. د ورځې به روزه نه و او د شپې به ټول شپه لګیاو قیام به کولو عبادت به کولو. د اعتکاف د وجه نه د الله تعالی د مخلوق نه او طرف ته کړي او ځان یوازې والے اختیار کړو. ټول وخت به د الله تعالی طرف ته پزارې او په فریاد او په راز او نیاز کې تیرې دو. چې کله شپږ دېرش ورځې پوره شوې په شپږ دېرشمه شپه د عابد د شپې یو اواز به اورېدو. ماښام شپږ بجې د تانبې په بازار کې د فلانی تانبساز د تانبه چې به جوړوله تانبې لوخي داغه په دکان باندې لاړ شه دکان ته ورشه نو د الله تعالی زیارت به وکړې د الله تعالی دیدار به نصیب شي. عابد په دغه مقرره وخت باندې د تانبې مارکیټ ته لاړو چې کومې په خوب کې आवाज وته راغلو او د مارکیټ په دغه کوڅو کې دغه تانبې والا د دکان په لټون کې شروع شو. هغه وایي چې ما یو بوډۍ ښځه ولیده چې د تانبې دیچکې ورسره دی لاس کې نیولې دی او د هر یو تانبې والا دکان باندې ګرځي ورته وایي دا زه خرڅومه ما نه به پیسو والې دا خرڅول غواړي چې کوم د تانبې والا دکان ته به دا بوډۍ ورتله دیچکې به ورته ښودلو نو هغه به وتللو او ورته به وي 4 ریاله درله درکومه 4 ریاله 4 ریاله درله درکومه دغه بوډۍ به ورته وي زه په 6 ریاله باندې خرڅومه په 6 ریاله رانه واخله. یو د تانبې والا دکاندار په 6 ریاله اغستو ته تیار نو هر چا به ورته وي 4 ریاله درکوم د 4 ریالو دی نو اخر دغه بوډۍ د یو داسې تانبې والو دکان ته ورغله چې دغه تانبساز په دکان کې ناست په خپل کار کې مصروف و. بوډۍ ورته وایي زه دا لوښې خرڅول غواړم اخلې به زه دا په 6 ریاله باندې خرڅومه 6 ریاله به راله راکې. اوس دغه تانبساز ورته وایي صرف 6 ریاله صرف 6 ریاله په 6 ریاله ولې خرڅې. دغه بوډۍ ورته وایي خبره دا ده چې زما بچی بیمار دی او ډاکټر هغه دپاره نسخه لیکلې ده چې د هغې قیمت 6 ریاله دی. تانبساز دغه دیچکې ته نه واغستو مورې دا دیچکې خو ډېر ښکلی دیچکې دی دا خو ډېر اعلی دی او دا خو ډېر قیمتي دی که چېرې دا ته خامخا خرڅول غواړې نو زه به دا په 15 ریاله باندې تا نه اخلمه. نو دغه بوډۍ ورته وایي ته ما پورې خندا کې څه زما مذاق وړاوې. نو دغه تانبې والا ورته وایي نه مورې داسې هېڅ چېرې نشي کېدی واقعي زه تا نه په 15 ریاله باندې اخلمه. دی ورته وایي لوښی یې ترې واخیستو
او د بوډۍ په لاس کې 50 ریاله کې خودل. دغه بوډۍ ډیره حیرانه شوه او دعاګانې ورته کولې. زر زر کور ته لاړله، کور طرف ته روانه شوه. دا عابد وی دا ټول واقعا دا ټول هر څه ما په دې خپل سترګو باندې لیدل، هم کتل. کله چې وی دغه بوډۍ ښځه لاړله نو ما دغه تانبې دکاندار سره د تانبې والا چې کوم دکاندارو هغه ته مې وویلې چې کاکاجي زما چې څه خیال لرم ته په دې کاروبار باندې پوهېږې نه، چل دله د کاروبار نه درځي. په بازار کې خو د دغه ډشکي څه کم از کم څومره چې دکانونو دکاندارانو دا ډشکي به تللو د 4 ریالو نه ولا چا زیات نه ورکوله. دغه 4 ریاله قیمت به لګولو او تا ول 50 ریاله ورکل. دغه بوډا تام بساز وته وی دا تانبې به چې جوړول دغه بابا ناسو په دغه دکان کې. ما وی لوخه نه دی اغسته، ما دغه بوډۍ د ماشوم د بچی د دوايانو د نسخې د پاره دله د پیسې ورکړې دي. د دې ماشوم بیمارو دا مجبور و ما دغه زنانه دغه ابي د یوې هفتې د دیکبال د پاره د خرڅ خوراک د پاره دله پیسې ورکړې دي چې دا یو هفته به د دې تیر شي. ما دیلا د دې قیمت زیات ځکه ورکو چې د دې د کور به باقی سامان خرڅېدو ته ضرورت را نشي. د دې ضرورتونه ډیر زیات دي که چېرې داسې کوي نن به دا لوښې خرڅ کړي بیا به ورپسې د کور نور سامان خرڅوي. دا بوډۍ مجبوره ده. بس دغه عابد وایي زه په سوچ کې پرېوتم. په دې کې یو غیبي اواز راغلو چې د چلو ته چې لکه شی ته ضرورت نشته، زما د زیارت لپاره او زما د زیارت د شرف حاصلولو لپاره د چلې ضرورت نشته چې چلې کټ کې. په چلو باندې زما زیارتونه نشي کولی. ته کم خلک چې غورځېږي دا پریوتي خلک روچت کا، غورځېدل او پریوتو خلکو له لاس ورکا، د غریبانو خلکو لاس ونیسه، د غریبانو خلکو مدد وکا. مونږ به په خپل ستا مدد د پاره راشو. نو زما عزتمندو نن څومره چې مسلمانان دي په خپل خسر کې دي، بچي د کور خپا عيش و عياش کې عياشي کې او په راحتونو کې ژوند تیریږي، د ګاونډي ورسره خیال نشته. او که منځونه نفلونه شي نو څوک به دې مخکې نشي. خوړاند دي په خو شاګ یو د سوخکاري نشي دا ملګری دی او د بچي وګي دي یخني راغله جمع دی او په دې جمع کې د ماشومانو په خپو پیزار نشته، سویټرې بنینونه کوټونه نشته، جرابې نشته، صادرونه نشته. د خوراک داسې حال دی. نو خپل آس پاس ماحول کې وګورو، د غریبانو مدد وکړو، د یتیمانو په سر باندې لاس کېږدو، د علماو د طلباو سره مینه وکړو، د مدرسو سره امداد وکړو، جوماتونه د الله جوړ کړو.
الله جل جلاله به زموږ استاسو دنیا هم خسته کی او آخرت به مخسته کی. مال الله را کړی دی نو مال را کړی دی دل نه دی ور کړی نه مال را کړی سړی را ناغستیم شي. الله جل جلاله موږ تاسو ته عمل لا نصیب کی چې د دنیا نزو چې سنا څخه مزان ته کرونده کړي وي کنه سنا سم میوي خو مزان ته کړلی وي چې دغه نظام واستانه رسو خلک استعمالي فائدت اخلي او زما واست قبر الله پاک روخانه کی. الله دې عمل لا نصیب کی.